اعتکاف سنت موقت دی خو علی الکفایه د رمضان المبارک د شلمې روجي د مازیګر نه بعد د ماخام داخليدون وړاندې چې لا ماخام داخل شوی ني دا غین وړاندې با د الله تعالی د کورونو نه په یو کور کې یو مسجد ته تراشي او پنه د اعتکاف مسنون باندې د سنت اعتکاف د رمضان المبارک د اخرنه لس ورځو اعتکاف پنه باندې په جمعات کې کینی د غلس په لس ورځې باته په جمعات کې تیرې د دنیا د غمونو نه بزان وزګاره د الله تعالی بندگی په یکسویا سره کې په توجه سره بد الله تعالی بندگی کې عبادت بکې د اعتکاف مقصد د الله تبارک وتعالى رضا حاصلول دي د اعتکاف مقصد د الله تعالی خوشنودي او رضامندي حاصلول دي مطلب می دا دی چې کله یو اعتکاف کوون کې اعتکاف تکینی نو دی به د رمضان المبارک په شلم روزه باندې د رمضان المبارک په شلم روزه د مازیګر د مانځنه بعد د ماخام د مانځنه وړاندې پنه د اعتکاف د خپل اعتکافګاه تراشي که زنانه کینی خپل کور کې هغه ځای کې چې دی منځ د پاره مختص کړي وي کومه کمره کې دنه د مانځه د پاره ځای وي نو بس همدغه کمره کې ځان ته پردیو لګي همدغه ته د کینی او کنه نه کینی نو دی به جمعات ترازي د جمعات په حدود کې بکینی هغه مسجد چې هغه جامع مسجد وي اډیر غوړ او بهتر دی چې پاغي کې سړی اعتکاف وکي او بیا اعتکاف کول چې کله انسان کوي نو د مازیګر نه ول غسل وکړي پاکه جامع واغوند خوشبو لګو مستحب اعمال دي بیا راشه د ماخام داخليدون وړاندې په جمعات کې اعتکاف تکینا اعتکاف کی اجر څومره دی د الله تعالی محبوب مبارک فرمای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا د امام حسین سے زوی دی د حضرت علی سے مبارک نسے دی د مبارک نه روایت دی نبی علی السلام مبارک فرمای من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین مونږ تاسو خو حج پسې لګیایو منډي وو خبره دا یو سړی اجباری د دیوی چې یار زه حجونو کوم ما نه خدای راضي شي مال خدای په ثواب راکړي یار عمرې له تلې ودا مې ډیر غټ ارمان دی پسلو باندې وایو کنه وایو جواب را نه غي روزه خو نه دني ولي غلی په ډیر پاتې شنو زمل زم شکی شوما روزه مو دا زمام روزه دا کړ تاسو نه د ما आवाज ګورې تیز دی لکه په مینه به جواب راکوي نن سبا خلق د عمرې ارمانی دي کنه دي ارمانی یا الله چې د چا به ارمانی بیا ولا په دایری د ادب کې او په شرف د قبولیت سره ولا بوت لریګا چې څوک به امین وي خدای غ حج د بیت الله لم بوت لریګا اوس د روجي خو مر د عمرې خو ډیر ارمان دي د حجونو مو ارمان دي که حج لته نشي عمرې لته نشي نو د الله تعالی محبوب مبارک درته یو خط طریقه خو دلیدا مبارک فرمای کم انسان چې د رمضان المبارک په میاشت کې لس ورځې سنت اعتکاف کی د دې میاشت اخره د لس ورځې یادې کان که حجتین و عمرتین په دې یو اعتکاف باندې باری تعالی د دوو قبول شو حجونو او د دوو قبول شو عمرو ثواب ورته الله ور نصیب ګرځي دا د بهقي حدیث دی نو کومري له نشتلې او حج له نشتلې او وس دی نوي او کبي لاړ شي اعمال سیئه دانه کې خدای قبول نه کینو سپي کتلې نشي ولا نو کم از کم په خپل کلی کور کې د لس ورځې اعتکاف سنت مسنونه اعتکاف کا په دې اعتکاف کولو باندې زما غریختنه محبوب فرمای چې رب کریم د دوو قبول شو حجونو او د دوو قبول شو عمرو ثواب در نصیب ګرځي درته یاد سره مانه یو چا تاسو کو و ير اعتکاف کې به زمون معمولات څنګه وي څنګه به زه مختصرا درته وایم بس هغه ثوابونه ډیر درته وسره نشم بیانولې ال د ټیم کم دی مختصرا د اعتکاف چن معمولات درته خایم اعتکاف کوون کې چې کله اعتکاف تکینی زما خبره د سحر نه شروع کوم تر مسخوتنه یا تر سحر به واپس درته راوړم چې تاسو پوي شي په توجه مو غواړم کله چې اعتکاف کوون کې د سحر منځو کې اعتکاف کوون کې چې د سحر منځو کې او د سحر منځنه بعد تر نور خطبه د خوب نه کوي ما ننم پدی باندې تقریبا سلس دی که دولس روایات وکړه چې دغه ټیم خوب به صحابه بد ګڼلو منع کولو به په احادیثو کې امتنه ممانعت راغلي یو سړی ته چې عذر شرعي نه وي نو د سحر اذان نه بعد تر نور خطه دی خوب نه کوي دغه خوب حدیث کې جهالت ورته ویلې شوی حدیث کې ورته د مفلسه سبب ویلې شوی دی حدیث کې دغه خوب ته د سسته ذریعہ ویلې شوی دا حدیث کې دغه خوب ته د بیماری جړل بیماری لګیدو سبب ورته ویلې شوی دی نن چې د الله علاج امراض باندې مونږ تاسو مبتلا یو ځکه د سحر په ټیم خوبونه کیږي نور خاطب او خوب مکوا بهر تقدیر اعظم مخ کیزو
اعتکاف کون کې به د سحر اذان نه بعد تر نور خاطر د خوب نه کوي سحر اذان ویل شو سنت دیو کې د مانځه په انتظار باندې بکینی سنت نه بعد جمعات کې د مانځه په انتظار باندې به اعتکاف کون کې ناشتي چې کله د جمع ټیم راغو دی به امام سره په جمع باندې منځو کې نو کدی د مانځه د سنت نه بعد تر مانځه پورې نیمه غنټه وخت درې په وخت یا کم یا زیات د دوه عمر وخت ناشته نو د تمام ناشته د الله تعالی په عبادت او بندګۍ کې شمار ګرځيږي دی په انتظار د بندګۍ او د عبادت باندې بده ناست بیا دا غیر بعد د چې د سحر منځ ادا کو اوس کده سنت نه بعد چې قرآن ویلی وی تلاوت کول شي ډیره بهتره خبره ده تلاوت دی کوي کچا قرآن نی ویل نو ورزي ولا استغفار دی وی یعنی قل هو الله احد دی وی نبی علیہ السلام فرمایي د دارمی روایت ته دارمی شریف کې دا حدیث ذکر دی کوم انسان چې لس کرته قل هو الله احد سورۃ تلاوت کو ویلو د الله محبوب مبارک فرمایي باری تعالی د دې په عوض کې په جنت کې یو غټ محل ورته ور نصیب ګرځي یاد ساته نو کم از کم قل هو دی وی د سحر سنتونه تر فرض پورې تلاوت کوا کنور سنو درځي قل هو وایا کني درود شریف وایا کني استغفار وایا قسم نشویل چپ کینه انتظار د مانځ کوا داستا تمام وخت د عبادت وخت حسابيږي دا وخت صحیح حساب شو لکه ته به چې ګویا کې ته ټول وخت په مانځ باندې ولاړ وي بیا چې د سحر مونږ دی ادا د مانځ نه بعد په پاسې نه بس په خپل ځبان کینه یا تلاوت کوا یا ذکر یا استغفار یا د الله تعالی په قدرتونو کې سوچ او فکر کوا دا وخت د مراقبې دی او د دې وخت نه تر نور خاطب پورې به د سحر مانځ نه بعد تر نور خاطب اعتکاف کوون کې یا هر مؤمن مسلمان له پکار دی چې د ناستو کې د بناست په خپل ځبان دي دلته دوه اجرونه درته بیانوم حدیث مبارک کې وي چې کوم انسان د سحر مونږ ادا کی د مانځ نه بعد تر نور خاطب په خپل ځبان ناشته نور روخه قدر رمح او رمحین یو نزد و نزي او د پاسې کې د اشراق مونږ ادا کی الله تعالی د قبول شوی حج او د عمره ثواب ورته ور نصیب ګرځي یاد ساته او دویم روایت دا وره مبارک فرمایي چې کوم انسان مونږ ادا کی او د په خپل ځبان ناشته د خپل ځنه پاسېدل نه دی بهر وته نه دی د لپاره فرشتي د الله په در کې د بخښنې او د مغفرت دعاګانې غواړي تر سوچ مونږ کون کې په دې جمعات کې په خپل ځبان ناشوي نبی علی السلام فرمایي دغه مونږ کون کې د لپاره فرشتي د بخښنې او د مغفرت دعاګانې غواړي اڅه نو اعتکاف کون کې لپاره دي چې سحر مانځنه بعد تر نور خاطر دی خوب نه کوي دغه ټیم دی کینی چې نور روخه تو 2 رکعات یا 3 رکعات نفل مونږ اشراق دیو کی بیا دا غینه بعد که خوب نه ورزي تلاوت دیو کی دا غینه بعد که خوب نه ورزي ذکر دی کوي تسبیح دی وای استغفار دی وای که خوب ورتلو ول نور خاطر بعد دی ډډه واچي د دیو دشي دو نیمه 3 غنټه خوب چیو کی چې را پاسي دا غینه بعد د کچا ګرمي د ساخ د مانځ ټیم وي د سحر د نور خاطنه 2 نیمه غنټه بعد د ساخ د مانځ ټیم دی نقشو لیکل دي دغه ټیم دی پاسه 3 رکعات صلات د چاش سو ورته چاش وي سو ورته ساخ وي دوه مونږ دی کې 3 رکعات د دې مونږ په حدیثو کې ډېر فضیلت راغله بس فضیلت نشم بیانول خبر لنډوما دغه د ساخ مونږ دی کې د ساخ د مانځنه بعد که خوب نه درتلو د شپې د خوب برابر وو مطلب خوب تکلیف درته نه وو نو کینه تلاوت او ذکر وکانه که خوب درتلو دلا نو بیا خیر دی یو شی بل ځان په تلاوت ذکر کې مشغول ساته چې کله غرمه داخله شو کچا غرمه راغه د غرمې وخت داخل شو د ماسپخین د منځن وړاندې په نیت د قیلولی باندې سمله قیلوله سنت طریقه ده د کچا غرمې د خوب د قیلولی چې دی د مسنون طریقه ده په نیت د قیلولی باندې سمله یو د قیلولی خوب ادا کول د زرګون رکعاتو نفل نه ډیر غوړه پدې دي چې هغه قیلوله سنت ده او نفل دي نفل خو سنت ته نه رسیږي نو لہذا بیا د قیلولی خوب وکا د غرمې خوب وکا دا غینه بعد چې را پاسې د ماسپخین مانځه د پاره نو د وخت داخله دون وړاندې پاسېګه لاړ شو دسو کا بیا راشه تلاوت وکا د 10 نه بعد چې کړه د مودس کولو وخت مکروه نه او ممنوع وخت نه وو نو ته په دغه وخت کې د 10 نه بعد 2 رکعات تحیت الوضو او منځ کې 2 رکعات منځ تحیت الوضو کوا دغه منځنه بعد بیا کې تلاوت کوا یا دغه رنگ نوافل کوا یا ذکر کوا یا استغفار وایا یا درود وایا پس پخین د منځو وخراو پس پخین منځ دی ادا کو نو بیا غپونه مکوا موبایل مراله د موبایل نه کار مالا بلکې په زید دی باندې تلاوت شروع کا کته خپل تلاوت نه درځي ځان ته په موبایل کې تلاوت واچوا د مسپخین تر مازیګر ورته کینا او د تلاوت اور یو سپاره دو سپاره هغه اوره که خپل درتلو ډیره خدا کنه درتلو ځان ته موبایل کې تلاوت واچوا موبایل کې تلاوت ولګوا او چې هغه کم زینوي ته هغه ټکی باندې ګوته ګرځوا قرآن ته ګوره قرآن ته کتل عبادت
قرآن اوریدل عبادت نو قرآن به اورم قرآن ته به ګورم نو سره ور سره به چې کوم دی ته به د کتو به د بیل اجر او ثواب وي د اوریدو به د بیل اجر او ثواب کیږي نو ور سره د قرآن تلاوت اورا بیا د غیر بعد د مازیګر مونږ ادا کا د مازیګر او د ماخام په درمیان کې به خوب نه کې دینه من راغلی دا دغه خوب ته حماقت ویل شوی دی د مازیګر او ماخام درمیان کې خوب منع دی د مازیګر نه بعد بیا کینا تر ماخام ذکر او اذکار کوا د الله تبارک وتعالى په عبادت باندې ځان مشغول ساته د مازیګر نه بعد تر ماخام مانځ نفل منع دي دې درمیان کې به نفل نه کې استغفار وایا د دین مسلې ځان ته واچو کسی می سي نه یادوم مسائل د علماو ځان ته واچو هغه مسلې اوره د دین یو مسله اوریدل د زر رکعات نفل نه زیات ثواب لري نو په دغه وخت کې ته به بشماره مسلې د علماو د خلی اوري ته ټول ورځ کې زر رکعات نفل نشي کولی د دین مسلې یو اوري په یو او مسله اوریدو باندې زر رکعات نفل نه زیات ثواب به درته الله در نصیب وګرځولې کی دا غین علاوه اوس د ماخام مونږ دیو کو روجمات نه بعد د ماخام مونږ دیو کو د ماخام د منځ نه بعد اعتکاف کوون کې لپاره دادي چې د شپږ رکعات صلات اوابین مونږ کې د 12 کالو قبول شوی عبادت ثواب الله تعالی په شپږ رکعات اوابین مونږ باندې ورکوي د ماخام د منځ نه بعد د اوابین مونږ کو بیا روټه خو د اغینه فارغ وګرځیدي د اغینه بعد بیا د مسخوتن د منځ اهتمام وکا او 10 درنوي 10 مات کا او 10 کو په وخت باندې د مسخوتن د منځ اهتمام وکا مسخوتن مونږ دی ادا کو کله مسخوتن د منځو تراویح نه بعد ستومانه وی تکاوت نو د شپې په اوله حصہ کې سمله ودشه دی وخت کې اوس خوب وکړه بس وطن د منځنه بعد او کنه خوب ته د ضرورت ډیر نه راتلو نو د شپې زیاتره حصہ په شوګیر تیرې او کنه ضرورت ته ونه د مسخوتن د منځنه بعد اوله حصہ کې ودشه فضل مکه نه د دنیا خبره مکوا د مسخوتن د منځنه بعد اس فضل وخت تیرول او غپونه لګول د دنیا خبره د منع دي ګناه ده نو ودشه خوب وکا چې کله د خوب دیو کو د شپې په اخره حصہ کې د شپې 2 بجې پاسېګا او بیا د غینه بعد موده کیږي تهجد کا تر کا تهجد منځو کا او بیا کینه دغه وخت تلاوت کوا ذکر کوا یا استغفار وای دا استغفار وای ډیر فضیلت په وخت د سحر باندې راغله دي دا غینه بعد تر سحر مانځه پورې بدغه سناستي د سحر د مانځنه بعد بیا دغه خپل معمولات جاری ساته پکې منځ کې صلات تسبیح منځ کوا سلور رکعات صلات تسبیح منځ دي ان شاء الله دغه طریقو امید لرم چې پر روانه جمعه درته بیان کم اوس وخت کم دی را سره صلات تسبیح منځ پکې کوا دا ډیر عظیم فضیلت ان شاء الله هغه هم درته بیا بیان کما په دې منځ کې د شپې نوافل ډیر کوا د ورځې پکې نوافل کوا یو څوټ وختونه داسې دي چې باغې کې فرض او نفل منع دي یو هغه وخت چې کله د طلوع د آفتاب ټیم وي د انور راخیږي نو په دغه وخت کې چې کم نه د هر قسم منځ سجده تلاوت وغیرہ د منع دي په دغه ټیم باندې به منځونه نه کې سجدي تلاوت بنه کې دویم د استوا وخت دی د زوال نه وړاندې د استوا چې بالکل د منځ اسمان ته د انور راشي او د هر یو شی سورې اغیل اندې وګرځيږي دغه وخت کې هر قسم نفل او منځ او فرض او سجده تلاوت د هر څه منع دي او دریم د غروب آفتاب ټیم دی کله چې نور پرې وتلو او نور ډوبېږي دغه وخت چې کم د نفل او فرض او تلاوت سجده تلاوت دا تمام منځونه منع دي په دغه دریو ټیمونو کې به نفل او فرض نه کې سجده تلاوت بنه کې دا منع دي دوه ټیمه داسې دي چې هغه کې علماي کرام فرمایي چې دغه ټیم به تنفلونه نه کې د سحر اذان نه بعد تر نور خاطب پورې نفل نشي کولای دغه ټیم به نفل نه کې او د مازیګر منځ نه بعد به نفل نه کې تر دې چې د ماخام منځ ادا کې د مازیګر د منځ نه بعد نفل نشي کولای د دې 15 ټیمونو نه علاوه تشپور ورځ لګي او نوافل کوا چې څومره ډیر کول شي بهتره د اجر او ثواب پکې ډیر دی دا د اعتکاف متعلق یو مختصر غونډه فضیلت او معمولات شو اوس دریم